که روزګار کې ترقي درته نه ملاویږي او وروسته ورځ ته قرضداره کېږي، وروسته ورځ ته ښکته غورځېږي، بجای د دې چې ته وایې زه ترقي حاصله کړم، زه ښه روزګار وکړم، یوه نامه جامه مې جوړه شي، خو د هغې الټه برعکس ته چلې، تا ته روزانه نقصان کېږي، روزانه ته ښکته غورځېږي او ته وایې چې زه فایده وکړم، نو هغې لپاره د بهترین عمل ښیم. الحمدلله دا عمل زما خپله هم هغه عمل کې دا عمل زه خپله هم کوم، الحمدلله ثم الحمدلله. ما ته کله څه کې نقصان نه دی شوی، الحمدلله. کوم کار هم کوم، کوم څیز کې هم لاس اچوم، الله پاک پکې برکت راته اچوي. زما یتمندو هر څیز هغه مونږ او تاسو بعضې خلک داسې چې وظیفې کوي خو مونځ او داسې پرېښی دی، مونږ او تاسو وظیفې کوو خو الله هم هېر کړی دی، ګناهونو کې هم اخته یو. نو زما یتمندو اول له ټولو نه غټ شی چې کوم دی هغه زړه صفا کول دی. چې کله د زړه صفا شي، د زړه نه د خیرې ګند لرې شي او ګناهونه ځان وساتې، الله جل جلاله به ستا بنده لاره کولاوي او په لاره کې به الله پاک ترقي درکړي ورته. مونږ په هر څیز کې نن سبا کوټۍ کوي، سړی روزګار کوي، تجارت کې څه هم کوي، په دې کې دا انسان غلا هم کوي، په دې انسان کې دروغ هم وایي. نو زما یتمندو خپل روزګار کوو، حلال طریقې سره وکړو، الله تعالی مونږ تاسو ته په دغه رزق کې برکت هم راچوي، زموږ ستاسو زندګي پې هم خوشحالوي او مخکې سکون نه برته هم ملاویږي. نو ډېر ملګري داسې وي چې هغې روزګار کوي خو په روزګار کې دروغ وایي، یا روزګار کوي خو روزګار کې حرام کوي. یو څیز به خراب نه وي دی ورته دا خراب دا بدل کوي، یو څیز به صحیح وي دی ورته دا چلې هغه چلې، په دې کې به دې خپل ډوک بوک کوي. نو زما یتمندو دا زړه ټوکړه مونږ ته ځان صفا کړو، دا ووینځو او مونږ تاسو به الله جل جلاله هر مخه کولو کې هر څه به زمونږ تاسو صحیح شي. نو عزتمندو عمل د قرآن مجید خیم دا عمل شروع کوي او انشاءالله به تاسو فایده وګورئ، ستاسو ته به هر مخه کولاویږي، هر یو عمل به ستاسو بالکل طریقې سره کېږي. خبره اوږده شوه خو مختصرا عمل د قرآن مجید آیات خیم سوره الطلاق دی، سوره الطلاق دغه آیات مبارک دی کې چې کوم دی دویم نمبر آیات ته او دویم آیات نه مخکې لږ شانتي آیات څه ټوکړه ده هغه هم ورسره ویل کېږي. دغه آیات مبارک شروع که اول او اخر 11 بار درود شریف وایا، 11 بار اول او اخر او کم از کم 21 کرته دا آیات مبارک وایا، دغه وایا او خدا کوم وخت ویل کېږي چې کوم وخت ته سحر منځو کې د مونږ بس مخ په قبله باندې کېنه او دا وظیفه شروع کا انشاءالله. ته لږ ورځ دا عمل وکړه بیا ته فایده وګوره، ته څنګه فایده ملاوي که نه ملاوي، خامخا ورته د الله په فضل سره فایده ملاویږي او ستا به هره مخه هغه هم کولاویږي او هر څه به هم صحیح کېږي درته. عمل چې کوم دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق دویم نمبر آیات دغه ویل کېږي، یو کرته اول اخر ته یولس کرته درود شریف او دا که د عمل د خوښ شو مخکې ملګرو سره هم شیر کړه. الله تعالی دې موږ تاسو نه ده شي، الله تعالی موږ ته خپله رضا نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.